داسې دا کتاب دی خلاصة البیان فی تجوید القرآن، ډېر مضبوط او ښکلي دلایل یې پیش کړي دي او ډېر ښایسته صریح دلایل او ډېر ښایسته حوالجات یې پیش کړي په دغه موضوع باندې. داسې کتاب دی منهاج التجوید، زبردست تحقیق یې کړی. دغه رنګې د حرز الامانی و وجه التهانی د ابوالقاسم بن فیروح بن خلف بن احمد شاطبي لوستی رعیني رحمه الله ډېر بهترین کتاب چې په دې کې ډېر تفصیلي وضاحت دوی کړی دی. دغه رنګې په دې کتابونو کې التقدمة الشریفیه امام جزري رحمه الله فرمایي چې په متن کې د هغه اشعارو په منظومه کې ده مکملا من غیر ما تکلفي باللطف فی النطق بلا تعسفي، چې دا قاری به مکمل کوونکی تجوید لره باللطف فی النطق بلا تعسفي، لطف فایده ده په نطق کې بلا تعسفي بغیر د بلې لارې اختیارولو نه. مطلب دا چې د ګانو بجانو د طرز نه علاوه غیر عربي طرز نه علاوه به دی لګیایي د قرآن حکیم تلاوت او د تلفظ او ادا به کوي، بلکې د دې وضاحت یې کړی دی. د قرنګي الفرائد الجوهریه شاطبي شرح ده بهترین انداز کې وضاحت کړی. د قرنګي اجوبة التجوید دغه ایضاح المقاصد شرح یقیلة الاطراب القصائد دغه رنګې دام شرح شاطبي ده او دا تنویر شرح تیسیر د علامه دانی کتاب دی او دومره ښکلی کتاب مضبوط چې په قرائاتو کې د دومره حیثیت دی لکه په احادیثو کې چې بخاري شریف ته کم شرف او مقام حاصل دی. علامه دانی هغه کتاب لیکلی چې علامه شاطبي رحمه الله کومه منظومه د حرز الامانی لیکلی شاطبي 1174 اشعار هغه د دې کتاب د په نثر کې دی او هغه په نظم کې دی، نو ډېر بهترین وضاحت بهترین تشریح کړې ده. د قرنګي تحبیر التجوید د شیخ عاصم صاحب او دې کې ناشنا په دغه باندې موضوع باندې بحث کړی. بحث ماته ثابتول شي کمې د لیجي خو غلطۍ به هغه قاری صاحب خپل جواب کړی غلطۍ په څو قسمه ځان المون متي زنه نه متي په هر صورت په هغه کې زما ور سره هیڅ قسم اختلافي خبره ده که څوک داسې ماته ثابتول شي کمې د لیجي دا په دې باندې ځنه علما جواز و فتوا ورکړي زه هغو سره ځنه عالمان ورته غټ مفتیان عالمان امامان د فقیه هغه ورته جایز نه وایي، زه هغو سره نه یم. زه چې رجح کول دا ده چې جایز دي ښه ځکه چې دلته کریان راشي زه یې خپله نه زده کوم، تاسو لیدلی دي چې څوک کری راشي نه زه فورا ورته یې ماته لیجا وښیه دا لیجې ما مخکې ویلي دي خو ما نه یېرې شوي دي اوس زه بار بار ځکه وایم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى ورتلناه ترتيلا وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عليه السلام حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا رواه الدارمي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم رواه أبو داود بن ماجه وسنن الدارمي وقال عليه السلام ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو څنګه تاسو ته معلومه ده د څو ورځو نه راپدې خوا د یو قاري صاحب محترم د حافظ رحاب تلاوت متعلق مونږ یو کلیپ کړی و چونکې یو صحافي اختر ایوب صاحب هغوی راغلي وو نو هغه ملګري ته مونږ وضاحتي کلیپ چې هغه هلک له مونږ ډېره زیات تسلي او ستاینه او د هغه ډاډ هم وکړو او بیا چې هغه کمې غلطۍ وې د تجوید نو ما وی که چېرته راغی نو انشاءالله زه به د هغه د غلطو اصلاح وکړم. حوصله مو هم ورکړه او د غلطو نشاندهي مو هم وکړه. دغه رنګې نورو قرای کرامو مفتي حمایت الحق صاحب او نورو قراو هم کړې وه. بیا دغه سوال د پیشاور دارالافتاء والقضاء نوجوان عالم دین جناب حضرت مولانا مفتی غلام فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه هغوی ته
دا رسېدلی و دا سوال د هغوی نه شوی نو په جواب کې هغوی بیا یو جوابي کلیپ کړی و چې په هغې کې د صفاتو متعلق دغه رنګې د لهجاتو او مقاماتو متعلق هغوی وضاحت کړی و چونکې هغې کې زموږ څه اشکالات نو ما جوابي کلیپ د ادب په دایره کې دننه وکړه نو هغوی خو ماشاءالله د صفاتو باره کې چې کومې خبرې وي د مخارجو سره د صفاتو او دغه رنګې د لحن متعلق او دا نورې چې کومې خبرې وي د هغو څه تذکره یې ونه کړه دې کلیپ کې خو صرف د مقاماتو د لهجو د نغماتو متعلق بیا څه وضاحت کړی نو زما کوشش دا دی چې د ادب په دایره کې دننه حضرت مفتی صاحب ته زه دوباره د دغه دویم کلیپ جوابي وضاحت هم وکم چونکې زمونږ ټول انداز یا کم د دلایلو اختلاف دی دا به علمي وي دا به د ادب په دایره کې دننه وي دغرنګې زمونږ یو ډېر قدرمن ملګری ډېر درون او د دې فن ډېر تکړه قابل شخصیت جناب قاری المقری قاری ذاکر الله صاحب هغوی هم ماته د دې باره کې څه د وضاحت مطالبه کړې وه داسې ډېرو قرای کرامو نو په دې وجه باندې زه دا کلیپ دا وضاحت ځکه کومه چې نورو ملګرو قرای کرامو ته عوامو خواصو ته د دې نور هم پته ولګي او د مفتی غلام فرید صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې هم ډېره شکریه ادا کوم چې د هغوی د وضاحت او د جواب د وجه نه دا څیزه داسې شو چې ټولو خلکو ته نورم وضاحت او فتح ولګېده او هر انسان د دې قرآن حکیم د تلاوت د دې د ادا او د لهجې او د دې باره کې فکرمند شو او دغه رنګې حافظ رحاب صاحب ماشاءالله فکرمند دی هغوی هم خپلې غلطۍ بیا ومنل چې یو مانه به دا غلطي کېده د لهجې په وجه باندې او وضاحت هم بیا راغی به هر حال مفتی صاحب د دویم جوابي کلیپ کې یو څو خبرې کړي دي هغه د مفتی صاحب نوټس کې راولم بلکې ټولو ملګرو علماو ته زما درخواست دا دی چې د عالمانو خپل منځ کې که د دلیل او د کتاب او د حوالې اختلاف وي نو هغه د مینې او د ادب په دایره کې دننه کوئ او دې کې به ستاسو خیر وي ځکه که یو انسان د بل سره اختلاف ساتي او هغه ذاتیاتو ته واړوي او یو بل سره دومره بې ادبي او داسې نامناسب الفاظ نامناسبه کلمات او داسې بد رد شروع کی نو عوام او خواص ته غلط تاثر لي نو بیا داسې حتی ورسي چې په یو بل باندې بیا د قتل او د کوپر او د دې شیزونو طرف ته اسې مسلمانان او پښتانه دې وخت کې یو بل سره لګیا دي او یو بل سره مخالف او جنگ جګړې او کسې دي جوړېږي او اغیار لګیا دي هغوی پې بره دغه کوي نو د دې وجه نه زه ټول علماو درخواست کې خدمت کې دا درخواست کوم چې تاسو ټول چې د چا سره علمي اختلاف وي نو د ادب دایره کې دننه هغه اختلاف تاسو علمي میدان کې کوئ زموږ مخکې د غیر مقلدینو ملګرو سره هم یو مناظره راله هم ډېر په مینه محبت داسې مخکې نورو ملګرو سره کومې علمي مناظرې بحثونه راغلي خو د کتاب او د حوالې او د علم میدان کې په هغه دایره کې په ادب کې ډېر ښکلي انداز کې دا حل کیدی شي قطع نظر د دې نه چې یو بل ته سړی چیلنج پوسټونه کنزل او بد رد نو مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر ښکلي انداز کې پرون بیا جوابي کلیپ کړی دی زه نورم دا وضاحت کوم چې عوام او خواصو ته او مفتی صاحب ته د دې څیزه چونکې هر فن خپل ماهرین لري نو هغه د فن کتابونو نه زه هغوی ته لږ وضاحت نور کول غواړم مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه صفاتو باره کې تذکره ونه کړه زما یقین دی چې صفات خو به هغوی تسلیم کړي د تجوید قواعد او دغه رنګې د هغې ښه ماشاءالله دوی وایي چې ما په خپله تجوید هم کړی او تر دې پورې چې وایي چې ما قرات هم ویلی دي ډېره ښه خبره ده چې یو انسان دغه ځای کې ناست وي په دغه منصب باندې او دی فتوی ورکوي چې د دې علومو نه او دې فنونو نه خبر وي د لحن باره کې هم چې موږ کوم وضاحت کړی نو هغې ماشاءالله تصدیق وکړو او باقي د لکنت باره کې یو حدیث پیش کړی د هغې هم دوی بیا تذکره ونه کړه مخکې کلیپ کې چې کوم وضاحت ما کړی نو اکثرو باندې ماشاءالله د زما دا یقین دی چې به پې مطمئن وي خو یو خبره وکړه د لهجو د مقاماتو متعلق او په هغې کې هم دا ووي چې زه خوشوازي منم لهجې منم مقامات منم اگر چې دوی وایي چې دې کې د ائماو د فقهاو اختلاف دی او خو دا خبره دوی کوي یو خبره د دوی دا ده چې یاره په هره لهجه کې سړی تلاوت کولی شي دویمه خبره دا ده چې دا کمې لهجې چې کوم دی دا حجاز او دا سیکا
او دارنګې نهاون بیات دا کمې لهجې چې کوم دي دوی وي دا نه دي ثابتې. درېیمه خبره یې دا کړې ده، ما یو حدیث د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه د بخاري او مسلم په حواله متفقون علیه حدیث پیش کړی، پای کې ترجیع لفظ راغلی. نو دوی وی چې دا ترجیح پکې کومه لهجه ده. د دې څو خبرو زه اهم وضاحت کوم، خو بیا دا درخواست دی چې زما تنقید مراد نه دی، زما د دې علم د دې کتابونو د دې حواله جاتو د عوامو خواصو ذهنونو ته د قرآن حکیم د تلاوت د هغې انداز او د هغې ثبوت او د هغې دلایل رسول مقصد دی. ورنه دا کلیپ زه ډایرکټ هغې ته داسې برای راست هم ویلی شم، په وټساپ هم لیږلی شم، خو زه وایم چې نور ملګري علما قرا د دې نه هم فایده واخلي. او ماشاءالله دا خو قابل شخصیات دي او د دوی نه د دې باره کې اکثر تپوسونه کېږي د علماو نه او د دې مفتیانو نه، او دوی به انشاءالله ښکلي انداز کې جوابات کوي. مخکې چې کم کلیف کړی و په هغې کې چې کمې خبرې وي نو د اکثرو تایید الحمدلله مفتي صاحب وکړو، خو چونکې دا یو څو خبرې پاتې دي نو زما کوشش دا دی چې زه وضاحت کوم. یوه خبره دوی دا کړې ده چې دا لهجې چې کوم دي دا په تواتر سره نه دي ثابتې. نو دا کتابونه چې ما مخې ته کم ایښي دي دې کې دا وضاحت دی. دا یو کتاب دی ما سره اظهار احمد تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی. د دې کتاب نوم دی المرشد فی مسائل التجوید والوقف. په دې کتاب کې لیکلی دي چې دا لهجې مقامات نغمات چې کوم دي دا د سلف الصالحینو نه مونږ ته په تواتر سره را رسیدلی دي. دا دی باقاعده لیکلي کہ یہ لہجے تواتر کے ساتھ منقول ہے د سلف الصالحینو نه. نو سلف الصالحینو نه چې دا په تواتر سره منقول شوي نو یو خبره پکې دا معلومه شوه چې یو انسان د غیر عربي لهجې سره تلاوت د نعت په طرز د ګانې بجانې په طرز په دې طرز باندې تلاوت نشي کولی. ټیک ده. او بل د دې لهجو تواتر ثابت شو. دویمه خبره دا ده چې د دې لهجو نومونه باقاعده لیکلي، حجازي، حسیني، یمني، مایا، عشاقي، دوکا، سیکا، دا یې لیکلي دي. دویمه خبره دا ده چې حضرت مفتی صاحب دا وایي چې تاسو په هره لهجه باندې تلاوت کولی شئ، که هغه اجمي وي او که هر څنګه. نو زه مفتی صاحب ته وایم چې نه، هره لهجه باندې انسان نشي کولی تلاوت، ځکه قرآن حکیم الله تعالی عربی کې نازل کړی. رب العالمین فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بلسان عربی مبین. دا په عربی کې نازل دی او دی کتاب کې دا د وضاحت په خپله کړی، یعنی قرآن مجید خالص عربی لب و لہجہ میں اتارا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عربی لب و لہجہ میں پڑھا جائے، چې دا به په عربي لب او لهجه کې ویلی شي، غیر عربي کې به دا نشي ویلی. بیا لاندې په لیکي هم دقه صفحه باندې دا 69 نمبر صفحه د المرشد کتاب دی. قرآن حکیم اپنے عبارت میں متواتر ہیں. قرآن حکیم په خپل عبارت کې متواتر دی، یعنی څنګه چې الفاظ او عبارت د قرآن حکیم په تواتر سره موږ ته را رسېدلی دی. اسی طرح وہ اپنے طرز و ادا پڑھنے کا طریقہ میں بھی متواتر ہے. دقه رنګې دا په خپل طرز او ادا کې په خپل لهجه کې هم تواتر د دې ثابت دی. تر دې پورې دا لیکلي دي که چېرته یو انسان په عربی طرز او په دغه لهجه باندې دا ونه وایي بل طرز اختیار کی نو قرآن حکیم په کلماتو کې د دې په حروف او حرکاتو کې به فرق راشي. نو بیا ورسره دا آیات لیکلی دی یحرفون الکلم عن مواضعه، او بیا لاندې هم دا لیکي فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. مطلب د دې خبرې دا شو چې قرآن حکیم که څوک هم وایي نو دا به د عربی په طرز او د دې په لهجه باندې دا به ویلی شي، او دا لهجې تواتر سره ثابتې دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمه الله، امام شافعی رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د دې نغاماتو د ترنم چې کوم خپل طریقې دي او کوم انداز دی عمدی انداز باندې به دا وایي، که دا دې ونه وي نو د اواز کې دې کې بیا فرق راځي او د دې د وجې نه هغه کلماتو کې
او د حروفو کې بیا کمی کوتاهی راځي لہذا دغه مقامات او لهجات چې کوم د کتابونو د فن لیکلي دي لکه دا ما چې کوم نمونه واغستل دا نمونه ګوره د هرې لهجې خپل یو انداز دی لکه صبا یوه لهجه ده دا لهجه به کومو ځایونو کې وی دا به هغه ځای کې وی چې کوم ځای کې د عذاب آیاتونه وي کوم ځای کې وعیدي داسې د بشارت د جنتونو هغه به خپله لهجه باندې ویلی شي احکامات به په خپله لهجه ویلی شي قصص او واقعات به په خپله لهجه باندې ویلی شي دا څومره لهجې چې کوم دي دا خپل طرزونه د دې خپل آیاتونه او خپل ځایونه دي چې هغه ځای کې به قشان ویلی شي نو دې سره انسان نورم خضوع او د زړه توجه او هغه ټول ذهن د قرآن حکیم الفاظو ته د دې آواز ته د دې معنا ته د دې هغه ټول مفهوم ته توجه وي نو دې وجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په ترنم او په دغه نغماتو په دغه انداز چې کوم د دې کومه طریقه ده په دې باندې به دا ویلی شي اگر چې بعضې امامانو لکه امام مالک رحمه الله او دغه رنګې امام ابن سیرین رحمه الله او د حسن بصری رحمه الله او سید ابن المسیب رحمه الله هغوی فرمایي چې یاره که په دغه لهرونه کې تکلب جوړیږي او توجه د زړه خشوع او خضوع خرابیږي که نه او د قرآن حکیم نه ټوله توجه هغه لهجې او طرز طرف ته ځي او د زړه هغه توجه پکې نه وي نو لہذا دا نه دی ویل پکار چې کله ته تکلب جوړیږي د تجوید د قواعدو خلاف او دغه رنګې غیر عربي لهجه عجمي ته جوړیږي لحن طرف ته ځي نو هغوی دا فرمایي چې یاره بیا دغه لهجې ویله نه دي پکار اخو د ټولو کتابونو لیکلي دي دې کتاب لیکلی دي چې د کمې لهجې نه د کم طرز نه لحن جلی جوړیږي نو دا بیا حرامه ده دا ناروا ده او ناجایزه ده ټیک شوه نو غیر عربي لهجه او هره لهجه باندې قرآن ویل نه دي پکار بلکې د نعت په طرز باندې به هم نه وی دا حدیث مبارک اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها دی کتاب نقل کړی دی دا دی په حوالې د موطا سره او د نسائی او دی کې دا راغلی دي چې تاسو قرآن حکیم د عربو په لهجو د هغوی په اوازونو باندې وایي یعنی غیر لهجو غیر اوازونو باندې ځکه مو وایي چې دی کې بیا کمی پیشې او غلطي راځي دویمه خبر حضرت مفتی صاحب دامت برکاتو هم دا کړې ده چې د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه په حدیث کې چې دا ترجیع لفظ راغلی نو ترجیح خو اتارو چړاو ته ویلی شي دا د کومې لهجې نوم دی دا یو قسم له سوال کړی په ما باندې نو زه دا حضرت مفتی صاحب ته وضاحت کوم هغه دا دی چې مفتی صاحب دا ترجیح چې کوم ده دا اتار او چړاو دا د دې 7 واړو لهجو حصه ده یعنی هره لهجه کې 3 پوړی دي یو ته قرار وي بل ته جواب وي بل ته جواب الجواب وي او نبی علیہ السلام د فتح مکې په موقع باندې چې سورې فتح تلاوت کوله په خپل سورلې باندې کوم روایت چې د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه بخاری نقل کړی دی د ترجیح چې به کوله د قرار جواب جواب الجواب یې کو دا دقه او دا په هره لهجه کې شته دا په بیات کې شته نهاون کې سیګا کې حجاز کې او دغه رنګ عجم کې د ټولو لهجات او مقاماتو کې دا شته او دغه لهجات مقامات د سلف صالحینو نه بلکې امام صاحب ګوره امام صاحب خو د صحابه او شاګرد دی تابعی دی که نه او صحابي خو د نبی علیه السلام شاګرد دی شاګردان وي صحابه کرام د رسول الله علیه السلام شاګردان دي او امام صاحب د صحابه او شاګرد دی ځکه تابعی دی نو چې امام صاحب وایي چې یاره داسې په دې لهجه باندې ویل پکار دي دغه طرز باندې دې نغماتو سره ویل پکار دي لہذا د دې پوره خیال ساتل پکار دي او دا کومو امامانو چې د دې عدم جواز فتوا کړې دی نو دی په دې وجه نه ده کړې چې یاره دا ثابت نه دي دا لهجې دا منقول نه دي بلکې هغوی دا وایي که یو انسان ته تکلب د دې نه جوړوي او دې کې لګیا دی بلکې دې کتاب لیکلی دی چې د لهجې د لحن او د نغم منځ کې فرق څه دی لهجه او لحن چې کوم دی لکه حسن صوت خو دواړو ته ویلی شي لهجه نغم او دغه رنګې لحن لهجه لحن او نغم 3 واړو ته حسن صوت ښکلی اواز تاسو د حسن صوت د ښایسته اواز قایل یې خو دا لهجه او لحن چې کوم دی دا طرز طبعي ته وایي چې بغیر د ارادې نه انسان کولی شي او دغه رنګ نغم چې کوم دی دا طرز غیر طبعي چې هغې ته به ته کلکه اراده کوي یعنی اول به هغه زده کوي نو دا خو هر چا باندې دغه دی چې په کار دار چې اول زده کړي که نه د قرآن حکیم طرز ادا لهجه مخارج صفات قواعد بلکې دا یو کتاب دی د شاطبي شرح د حرز الامانی و وجه التهانی
شیخ اظهار احمد تانوی رحمت الله علیه لیکلی ده په دې کې باقاعده دا لیکلی دي چې یو انسان کله تلاوت کوي نو دا حدیث مبارک نقل کړی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې لیکلی دي چې دا لهجات دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی ان هذا القرآن انزل على 7 احرف دي 7 احرف د دینه څه مراد دی نو ابو الفضل رازی رحمه الله د دې حدیث په تشریح کې لیکلی دی دینه هغه 7 انواع و اقسام ته مراد دي نو هغه د و اقسام بیا د خپل وضاحت کړی دی لکه افراد تثنیه او جمع شو دغه رنګ د افعال د صيغو اختلاف شو دغه رنګ وجوه د اعراب شو دغه رنګ د زیادت او د نقصان اختلاف شو د تقدیم او تاخير شو دغه رنګ د اختلاف د ابدال او د ابدال د اختلاف شو دغه رنګ وم نمبر کې په خپل لیکي د لهجات د اختلاف نو لهجات دا ثابت دي او دا د عربی لهجات او دا کم آیات چې ما ولسته او دا نور آیاتونه چې قرآن حکیم د دې باره کې ان انزلناه قرآنا عربیا یا قرآنا عربیا غیر ذی عوج د دې ټولو نه دا ثابته ده چې قرآن حکیم الله تعالی عربی کې نازل کړی دا به د عربی په لب او لهجه او په طرز باندې لوستلی شي لہذا دا خبره صریح غلطه ده چې دا په هر طرز سړی چې وایي نو ویلی شي هر طرز باندې نشي ویلی ځکه چې ما خو دې کتاب کې دا حواله شته چې ان انکر الاصوات لصوت الحمیر د اوازونو بعضی اوازونو قباحت الله تعالی بیان کړي د سیدا کتاب د خلاصه البیان فی تجوید القرآن ډیر مضبوط او ښکلي دلایل پیش کړي دي او ډیر ښایسته صریح دلایل او ډیر ښایسته حوالجات پیش کړي په دغه موضوع باندې داسې کتاب د منهاج التجوید زبردست تحقیق کړي دغه رنګ د حرز الامانی و وجه التهانی د ابو القاسم بن فیروح بن خلف بن احمد شاطبی ولستی رعینی رحمه الله ډیر بهترین کتاب چې په دې کې ډیر تفصیلی وضاحت دوی کړی دی دغه رنګې په دې کتابونو کې التقدمه الشریفیه امام جزری رحمه الله فرمایي چې په متن کې دغه اشعار په منظومه کې دا مکملا من غیر ما تکلفي باللطف فی النطق بلا تعسفي چې دا قاری به مکمل کوونکی تجوید لره باللطف فی النطق بلا تعسفی لطف فائده په نطق کې بلا تعسفی بغیر د بل لارې اختیارولو نه مطلب دا چې د غانو بجانو د طرز نه علاوه غیر عربي طرز نه علاوه بده لګیای د قران حکیم تلاوت او د تلفظ او ادا بکی نو یو خو د امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم فتوا د کوم قول دی د امام شافعی رحمه الله قول دی نو هغه دی لهجو ته مقامات ته پورا ترجیح ورکړی ده او پوره خیال ساتلې بلکې د دې وضاحت یې کړی دی د قرنګي الفرائد الجوهریه شاطبی شرح ده بهترین انداز کې وضاحت کړي د قرنګي اجوبه التجوید دغه ایضاح المقاصد شرح یقیلة الاطراب القصائد دغه رنګي دام شرح شاطبی ده او دا تنویر شرح تیسیر د علامه دانی کتاب دی او دومره ښکلی کتاب مضبوط چې په قرائاتو کې د دومره حیثیت دی لکه په احادیثو کې چې بخاري شریف ته کم شرف او مقام حاصل دی علامه دانی هغه کتاب لیکلی چې علامه شاطبی رحمه الله کومه منظومه د حرز الامانی لیکلی شاطبی 1174 اشعار هغه د دې کتاب د په نثر کې دی هغه په نظم کې دی نو ډیر بهترین وضاحت بهترین تشریح کړی ده د قرنګي تحبیر التجوید د شیخ عاصم صاحب او دې کې ناشنا په دغه باندې موضوع باندې بحث کړي به هر حال کلیپ ډیر به حد اوږدیږي نو زما د مفتی صاحب خدمت کې درخواست دی چې تاسو د تانوی رحمت الله علیه کوم حواله پیش کړی ده چې تانوی صاحب د مخارج مبارک خبره کوي د صفاتو نو صفاتو مبارک هغه لس لمعی لیکلي دي جمال القرآن ټول سور لس لمعی دی یو لمع صرف د مخارج را تاسو وایي چې مخارج ضروری دي او صفات ضروری نه دي امید دا چې تاسو هغه مخکې خبره تسلیم کړي وي هو دا شاه صفری تانوی رحمت الله علیه فرمای په دې خپل کتاب کې یو لمع صرف د مخارج مبارک ذکر کوي باقی لس لمعی د چې کوم دی د صفات مبارک ذکر کړي لکه سلورم لمع چې کوم ده د مخارج ده پنځه د صفات لازمه وده او د شپږم نواله تر 14 لمعی پورې دا ټول صفات عارضه ذکر کوي نو صفات دا ډیر اهم ضروری او لازمی سيزونه دي تیر کلیپ کې ما تاسو ته وضاحت کړي چې چرته انسان صفات لازمه ادا نه کی دا فرقونه به غورځيږي معنا به بدليږي حرف کې به نقصان او کمی راځي لہذا دا کم لهجات او مقامات چي دي دا کم نغمات چي دي د دې
په دغه طرز باندې دا ویل د قرآن حکیم دا انتهایی ضروری او لازمی دي. داسې نه چې یو انسان قواعد او تلفظ او ادا نشي صحیح کولی دی وي چې بس هسې عجم نشي صحیح کولی بس چې هر څه دی وي، نه معنا بدلیږي. فقها هم دا لیکلي چې کوم ځای کې معنا بدلیدل بیا مونځ فاسدېږي، او که الفاظ بدلیدل، حروف حرکات بدلیدل، نو قرآن کې تحریف راځي، دا خو لحن جلی ده. لہذا دا کم نغمات او مقامات که تاسو وایئ چې یاره داسې ثابت کا چې دا هر یو مقام لکه بیات، صبا، نهاون د حدیث کې راته وښیه چې دې حدیث کې راغلی چې رسول الله علیه السلام فرمایي یا صحابه ویل چې دا پلان کې مقام دی، نو دې جواب دا دی چې د صحابه او د رسول الله علیه السلام په زمانه کې د دې قواعدو د دې څه ضرورت نه و، ځکه هغوی اهل زبانو. دا قواعد خو وروستو مقرر شوي دي که نه. من حیث القواعد د تجوید بنیادي ښودونکي واضعین چې کوم دي هغه امام عبدالرحمن خلیل بن احمد الفراهدي رحمه الله، یا امام عمر بن عثمان قنبر لقبی سیبوی رحمه الله، یحیی بن زیاد فرا رحمه الله، مبرد رحمه الله، یا ائمه قرائت دي چې هغوی دا قواعد بیا مقرر کړي چې چونکې عجم په دې نه پوهېدل، دا قواعد د عجمو دپاره دي. نو که تاسو وایئ چې یاره د دې لهجاتو مقاماتو او مقشان سند ثابت کا، نو داسې به بیا زما مطالبه مې چې دا نحو صرف کې چې کوم اصطلاحات موږ استعمالو یا منطقو کې کومې قضیې استعارې استعمالو، دا کوم مصطلحات چې دي نو دا خو هم د صحابو نو د نبي علیه الصلاة والسلام نه دي ثابت، حالانکه عملی طور دا موجود دي. دا د قواعد واضعینو د نحوې د صرفو چې کوم واضعین دي، بنیادي ښودونکي دي، ایجاد کوونکي دي، د قواعد خو د عجمو دپاره دي، عربو ته خو دې اړو ضرورت نه و. نو نبی علیه السلام او د صحابو نه دا داسې نه دي ثابت، لکه څنګه چې مفتي منیر صاحب به ویل چې لکه تراویح لفظ چې کوم دی دا تاسو ماته قرآن کې نشئ ښودلی. مطلب یې دا نه و چې یعنې تراویح نشته، هغوی وی چې یاره د تراویح دا لفظ نشته. نو که تاسو مو مقشان غواړئ چې یاره ماته بیات، نهاون، رست او سیګا، حجاز دا مقامات دا راته وښایئ، یا تاسو وایئ چې یاره دا موسیقي ده، نو موسیقي دا نه ده. که موسیقي د دې په طرز څوک کوي نو هغه جدا خبره ده، یا د موسیقۍ خپل لهرونه دي، خپل تارونه دي، خپل راګونه دي، هغه جدا ځان له یو خبره ده. داسې دا رباعي او نعت او حمد او دغه رنګې دا کوم چې دا مداحین وایي د هغې خپل دغه دی، خو قرآن حکیم په نورو لهجو نورو طرزونو باندې ویل دا جایز نه دي. دا خبره کمزورې ده چې یو انسان وایي چې یاره په هر طریقه او هر طرز او هر انداز باندې قرآن ویل. که تاسو وایئ چې دا جایز دي نو د دې باره کې تاسو څه دلایل پیش کوئ، څه احادیث پیش کوئ، څه روایت راوړئ چې یاره په هره لهجه باندې قرآن ویل دا جایز دي. لہذا دا څه خبرې د ادب دایره کې ما دننه وکړي، او ټولو علماو، قراو، خواص او عوامو ته زما دا درخواست دی چې د چا سره علمي اختلاف وي نو د کتاب او د دلیل په حواله کې د محبت او د مینې په دایره کې به انشاءالله هغه دننه کوئ. کنزل بدرد یو بل ته غلط میسیجونه، ګوره د هر انسان پته د هغه د کمنټ نه لګي چې د چا تربیت شوی دی، هغه انداز د الفاظو نه لګي، او چې چا تربیت نه شوی نو هغه هر چا پسې وایي، هغه شیوخو پسې وایي، علماو پسې وایي، مفتیانو پسې وایي، قاریانو پسې وایي، نیکانو پسې لګیایي. نو زما درخواست دا دی د ټولو علماو ته، او دغه کم میشن چې موږ شروع کړی یو چې یاره تاسو د علما خپل منځ کې ګوره د وابي، د پنجپیري، د بریلي، دیوبندي اختلاف به وي د دلایلو د کتاب، نو هغه د مینې او د محبت دایره کې دننه خپلو کې کښېنئ. زما خو انشاءالله دا امید دی رمضان نه بعد کې دی حضرت مفتی صاحب دلته راشي زموږ مدرسې ته، یا زه په خپل هلته د هغوی خواله ورشم، او موږ د دې څیزونو، موږ د کتاب او د دلیل او موږ د ادب او د مینې قایل یو. موږ داسې نه یو چې لکه یو بل پسې داسې تنقیدات او بیا داسې حد ته پکې انت او بغض ته ورسو. مفتی صاحب ته دا حوالجات ما پیش کړل د لهجو باره کې، د ترجیح وضاحت مې ورته وکړه چې کوم حدیث د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه کې راغلی، بخاري نقل کړی دی، هغې کې ترجیح، قرار، جواب، جواب الجواب ته وي. اصطلاحات نمونه دا بدلیږي، لکه دغه رنګې د لهجو کې نور فروعات دي، تاسو ووایئ چې کورد پکې نشته، یا مثال په طور دا نور پانیپت لهجه نشته، یا دا نشته، دا نشته. نو دا هر انسان چې کومه ادا کوي که نه، هر انسان چې کله تلاوت کوي دا د یوو لهجو نه یوه لهجه خامخا وي. نو ښه دا ده چې دا د عربۍ دا لهجه دغه طرز د انداز زیات کی، نو الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البرره دی کې براشي، معززو فرشتو سره به الله د قیامت په ورځ راپاسي. نو ټولو قرای کرامو ته بل دا ده چې دې فن کې ډېر لوی امامان او ماهرین دې دور کې موجود دي، الحمدلله چې دې کې ډېر تصانیف کړي دي. لکه دې کې زه د خپلو اساتذو بعضې تذکره وکم، او بلکې تاسو ته وایم چې زموږ استاد محترم، ستاسو هم استاد تیر شوی شیخ شهید حسن جان مدني رحمت الله علیه، تاسو وګورئ درویش جامع مسجد درویش امداد العلوم
صدر کې چې کومه مدرسه ده په هغې کې چې به د مصر قرا راتلل نو حضرت شیخ صاحب به استقبالیه کلماتو ته وي لکه شیخ حجاج رمضان راته یا نور قرا راتلل نو دوی به کېناستل په عربۍ کې به هغې ته خیر مقدم و هرکلی وي او د هغې تلاوت به اورېده هغې باندې تنقید نه دی کړی دغرنګې زما استاذ محترم زینت المحدثین د ایشیا د صف اول عظیم محدث کبیر شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله هغې د قاری عبدالباسط صاحب د تلاوت هغې هر چا ته د هغې وضاحت او ډېرو بیاناتو کې هغه موجود دی اوس هم په نټ باندې شته او په هغې باندې ډېر خلک مسلمانان شوي حالانکه شیخ باسط ته هم همدغه لهجې رست سیګا او حجاز دا وایي تاسو خو یې منئ هم تاسو په خپله ویلیم دي خو ستاسو دغه یو دو درې خبرو سره زه علمي اختلاف کوم یو دا چې تاسو وایئ چې دا نه دي ثابت نو ثابت دي دویم دا چې تاسو وایئ ترجیح پکې کومه لهجه ده نو ترجیح دا واړو لهجو کې دا په وړی قرار جواب الجواب شته دریم دا تاسو دا خبره کوئ چې دا په هره لهجه ویلی شي ناتخوانانو په طرز د واعظینو د مقررینو په طرز باندې او د عجمو په طرز باندې نو لهذا دې طرزونو باندې دا نشي ویلی د دې وضاحت ما تاسو ته وکړه د قرنګې دا څومره علما قرا دي نو انشاءالله دوی به خپله خواري کوي محنت به کوي علامه جزري لیکلي والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آسم چا چې بغیر د تجوید نه قرآن وي دا ګناهګار دی والاخذ بالتجوید حتم لازم قرآن د تجوید سره ویل اوس تجوید سره ویل دا به حسن صوت می دا به طرز او طریقه د ادا لهجه هم صحیح وي من لم یجود القرآن آسم قرآن تجوید سره ویل انتهایی ضروری او لازمی دي من لم یجود القرآن آسم چا چې بغیر تجوید نه وي دی ګناهګار دی لانه به الاله انزل ځکه الله له تجوید سره نازل کړی دی وهكذا منه الینا وصل نبی علیہ السلام نه موږ ته تجوید سره رسیدلی دقه باب کې بیا علامه جزري لیکلی دی مکملا من غیر ما تکلفی باللطف فی النطق بلا تعصب د دې نه مراد لهجه دا ترنم دا ادا او دا مقامات دي لہذا حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالیه تاسو ډېر مشکور یو چې ماشاءالله ښکلي انداز کې تاسو وضاحت وکړو او زما دا وضاحتي کلیپ هم تاسو په ځان بوج ونه ګڼئ او دې سره به انشاءالله علما او قراو ته د قرات نور شوق او نور معلومات حاصل شي الله دې ماته او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي یقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين